په خپل سپیچ کې ډاکټر صاحب مخاطب کوم تاسو په خپل سپیچ کې یو څو خبرې کوي دغه خبرې داسې دي چې دا ما توقع نه کوله ځکه چې تاسو د حکیمۍ سبق ویلی دی او موږ دا توقع کوو د یو درې کورنۍ سره ستاسو تعلق دی موږ دا توقع کوو چې یاره زموږ په نسبت باندې که زموږ نه غلطي وشي موږ مشران یو تاسو مشران یو او یو وسیع نظر موږ وي چې یو سوچ ولري غټ زړه ولري او خیر زموږ نه غلطي وشي یو به موږ ته په بعضو خبرو باندې توافق کوي نو په سټیج باندې ودرېدل په سټیج باندې د انسان حیثیت چیرې چې یاره دا یا په دې پوزیشن دی یا دا حد دی تاسو په خپلو تقریر کې په واضح الفاظو کې دا ویلي دي چې د عثمان خو د لاس د ذهن نشته دی ځکه په ټول ویلو خدمت کوي زه شکر الحمدلله ذات لرم زه شکر الحمدلله قام لرم زه شکر الحمدلله لازخین د ټولو نه غیرتمند معزز او د غټ کوټ سره تعلق زما شکر الحمدلله وجرم شته او زما شکر الحمدلله د ناستې ذهن شته اوس دا ستا کمزوري ده چې تا ته زما د ناستې ذهن دی باندې که چېرې ته واقعي لیډر وې او واقعي د دې علاقې خیرخوا وې او واقعي یو نماینده وې نو تا ته به زما ذهن معلوم وي زما تیره به ته ومعلوم وي زما حجره به ته ومعلوم زما کلی به درته ومعلوم شاید تا ته زما کلی هم ومعلوم په 2013 کې چې عمران خان په سوات کې د پرزیدنټ ټکټونه دلته کې اوس دا وزیران دي او دا امیلګان دي یو ډول په دې کې زموږ داسې ملګري موجود وو چې په ټیم کې ماته ویل ملي پکار وو بعضې کسانو د خپلو پوسټرو پیسې برداشت کول هم او د هغو جذبه او هغو ته په ملګرو میلاو شو چې په هغې کې باندې تړلوال وو کوشش یې کړی او میلاو شو چې موږ سره کړو نن هغوی په امداد زه په دې خبره باندې ډېر زیات کنسرن شوم غواړم چې یاره دا خبرې چې کوم دی په دې حواله باندې په کومه طریقه باندې چې ډاکټر صاحب کوي د دې نه دا واوري دغلته کې چې کوم کسان راغونډ شوي وو بیا په هغې کې د ټکټ په حواله باندې کومې خبرې چې شوي دي دا خبرې چې دي دا د ډاکټر صاحب د ذات سره او د هغه د حجرې سره تعلق ساتي پرون محمد زیب خان په خپله حجره کې د خپل تحصیل خلک راغونډ کړي دي او هغه ټولو خلکو د هغه په حق کې دا سوچت کړی دی اوس په موږ څه وایو چې هغه بلکې دا وایي چې دا ټیک نه ده دا عمل ما وکړو تاسو زما د مخې خلاف چت کړو خو دا ټیک نه ده تاسو راغونډ کوئ د تحصیل دا خلک په یو عام ګراوند نو ډاکټر صاحب راځئ وګرځو په پوره تحصیل کې به وګرځو اعلانونه به وکړو فاضلخېلې ګراوند ته به خلک راغونډ کړو بیا به پته ولګي یاره تاسو لیسټونه درکوئ لیسټونه راکوئ د دې نه علاوه ډاکټر صاحب دا ویلي دي په سټیج باندې ولاړ دی نو د غلط بیانۍ هم یو حد دی ډاکټر صاحب که تاسو زه وایم ریلي ویل سیاست ته دومره غیر متعلقه تاسو له سیاست نه پاتې کېږئ چې تاسو دا پته نشته دا انفارمیشن نشته چې یاره زما پارټۍ څه روان دي زما فنډ څومره دی کارونه څنګه روان دي په څه طریقه روان دي هغه پته هم تاسو ته نشته تاسو دا ویلي دي چې یاره په جانو کې ما سکول هاي په 94 में کې جانو سکول هاي شو دی او هغه هاي پروت دی او تاسو وایئ ما هاي کړلی په 2008 کې اقتدار کې راغلی په اولي ځل باندې تاسو څنګه هاي کړلی د هغې نه علاوه بیا تاسو وایئ دا خبره مو کړې ده چې یاره موږ جنازګاه ته جوړوو عثمان ته موږ وینا وکړه او هغه هغې ته ودرېدی نه شو زه په افسوس سره دا خبره کوم دا هر څه په ریکارډ باندې پراته دي کله چې د پارکي د جنازګاه دغلته کې جوړېده نو دا زموږ بل یو ورور دی چې په موقع هغه په پارکي کې نو د هغه په لاس باندې جوړېده او هغه ته وینا هغه ته یو قسم د ګفټ کړی شوی تاسو ته به بهتر معلوم وي چې بله ورځ زموږ خپله حجره کې کسان راغلي دغه پروګرام او دغه فلسفې مکمل وکړو هغې وجه دا ده چې د پاکستان چې رسول پارټۍ په دې کې چې نظام دی په جنوب دی داسې طریقې کار داسې روایت باندې هغه په خپل سپیچ کې دا وایي چې دا زما جمهوري دی موږ جمهوري خلک یو د جمهوري پارټۍ سره تعلق دی او په جمهوري طریقه باندې چې کوم عمل په پارټۍ کې ښودی دی په هغې باندې موږ عمل کوو یو کس راپاسي یو فرد راپاسي په ذاتي پرسنل کیپیسټي کې هغه لګي او داسې پروګرامونه دي
په هغې کې د خلکو بېعزتیانې کوي نو دغه خو په یو حال باندې نه موږ ته قبوله ده او نه د دغې زموږ دیني کارکون دی په دې فیصله وکړه ما بې شکه په حسین شاه خاني وکړه د یو وخت کینډیډیټ دله ده په سر وکړو چې زما په سر دغه به د عمران خان د عمران خان پوزیشن ووټو سره ده ملګری په عبدالرقیب خاني وکړه زه بې شکه زما مال او جان به زه سره ملګری زه سره منډې وهم که په فیصل خاني وکړه یا په خالد خاني وکړه زموږ یو ټولو زیات مشر هغه دی خالد خان زما په هغې که په دغه زما په لیکلي ملګري که انعام خاني وکړه زما په سره اتفاق خدا باندې چې رفیق الرحمن بي پوزیشن لپاره فټ دی او دې په دې باندې خلکو ته کېدو لپاره موږ دې طریقه باندې سخت شي د پارټي هغه طریقه کار نه دی او کرایټیریا نه دی کوم چې د پاغي په عمل کې او کله نه راوځي زموږ سره نو غلط پرې شرایش زموږ صوبایي مشر او زموږ د پارټي اډوایس کسان زموږ دې شپږ کسانو چې کوم مداران ما چې نو زموږ متفقه پیسې بیا موږ یا که موږ خلاف ورزي کوو او که موږ بیا ازاد ودرکو هر څه چې اول ځل ته یو وینا ضرورت نشته موږ به بالکل په دې وخت کې به موږ په پیاوړ ملت